ما تخپلا یو کس خبره کوله وی یو ډاکټر را لغاخ لګولې او دا پیکس غاخ ویغي کې بیا مسله و وی هغه وطنه وی ډاکټر لیګیا هغه کس وی دی کې ما ته ټلیفون راغی وی زما د مفتی عبدالله شاه صاحب سره ډیر ښه تعلق دی وی ټلیفون چې مې اوچت کو د مفتی صاحب ټلیفون وی ما ته وی چې څه کوې مې حضرت داسې غاښ مسله مې ده او غاښ مې نه وځي او ډیر تکلیف ته راته ډاکټر ځای کې ما وی هغې طرف راته مفتی صاحب وی چې یو ځل ووایې چې بسم الله الرحمن الرحیم وی ما وی چې بسم الله الرحمن الرحیم چې وی څنګه مې دا وویل وی چې ډاکټر ته ووایه چې اوس غاښ له ټک ورکړي وی چې ډاکټر غاښ له ټک ورکړ وی غاښ مې کته لاړ دا د بسم الله برکت و خو مونږ خبر نه یو چې دی قرآن کې الله څومره برکت ایښودی دی څومره لوی طاقت دی په یو بسم الله کې چې کله مونږ او تاسو ډوډۍ ته کینو که نه او ډوډۍ شروع کوو ته وایي بچیه بسم الله ووایه بچی وایي بسم الله الرحمن الرحیم بیا نوړی داسې لاس کې نوړی ته وی شیطان وایي چې زما د ډوډۍ د خوړو اراده وه خو چې د بسم الله ووینو په ډوډۍ کې راله برخه ورکه کړله په یو بسم الله سره په ډوډۍ کې د شیطان برخه ورکیږي چې کله مونږ بسم الله ووایو کسانو ډوډۍ خوړله نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته کتل دی کې یو منځ کې بسم الله وویلله نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خندا شو ولې خاندې د الله حبیبه وی چې تا کلمه وویلله نو ما شیطان لیده چې باقی یې شروع کړي هغه خوراک ورځه واپس کم چې خوړلی یو مجلس کې امام الانبیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ناسه کسان رالل کېناستل ورسره ډوډۍ ته هغه ډوډۍ ډېره زر ختمه شوله نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل وی که تاسو بسم الله ویلی وی دا ډوډۍ به ټولو ته پوره شوې وه خو تاسو بسم الله ونه وی ځکه هغه ډوډۍ کمه شوله دا خو صرف د قرآن کریم یوه سرنامه ده چې د صورت په اول کې لیکلی دی بسم الله الرحمن الرحیم چې کم کار شروع کوئ هغه ښه کاري او صحیح کار وي او اهم کار وي نو هغه بغیر د بسم الله نه مشورو کوي د دواړو جهانو سردار فرمایي چې کم کار بغیر د بسم الله نه شروع شي هغه بې برکت وي هغې کې برکت نه او چې کم کار په بسم الله سره شروع شي هغې کې برکت وي سیس ته لاس ورچئ نو لاس ښې ورچوه او هغې پسې بیا وایه بسم الله الرحمن الرحیم باس ته بیا ګوره چې هغې کار کې الله څومره برکت ورچي هغې کار کې الله څومره طاقت ورچي ډېر کرته مونږ په یو کار لګیا یو ګزار ورکه و سمې نه خوري دا مونږ بسم الله نه ویلي ته بسم الله ووایه بیا په هغې کار ګزار وکړه چې ته د بسم الله طاقت ووینې دې کې د الله نوم راغلی دی د الله صفتونه راغلی دي بسم الله الرحمن الرحیم دې کې خو د الله نومونه دي او د الله په نوم سره شروع کیږي دې کې ډېر خیرونه او برکتونه پراته داسې د قرآن هر صورت هر آیات هر کلمه سورة الکهف دا قرآن کې یو صورت نه دی حدیث مبارک کې راځي چې څوک دا ووایي چې کم ځای تلاوت کو نو د هغه ځای نه والا د حرمه پورې حرم شریفه پورې دا ټول علاقه به الله روښانه کړي او یوه هفته به د ده نه مخې ته یو نور قایم شي ځکه سوره کهف چې نازلېده نو دې سره د قرآن چې کله د اسمان نه نازلېدو نو 80,000 فرشتي ورسره راغلي وي چې کله سوره کهف را نازلېده نو چې د یو صورت سره په زرګو په لکو فرشتي را رواني چې هغه صورت د اسمان نه راځي داسې د قرآن هر صورت د قرآن کریم چې دی دا د کمال نه ډک دی دې کې ډېر خیرونه پراته دي او دې کې ډېر برکتونه پراته دي حدیث مبارک کې راځي چې کم خلق د الله په کور کې راجم شي لکه مونږ چې نن راجم شو او دوی لولي قرآن ویتدارسون او د یو بل سره لولي
څوک یې زده کوي او څوک یې ورته وي لکه دا مجلس چې تاسو یې هره شپه قایموئ نه تاسو خبر نه یې چې قرآن لولي او د یو بل سره یې داسې اړی راړی درس د قرآن کوي وی ملائک راکوشي د رحمت او دا ټول مجلس نه داسې ګیره رواچي ټول مجلس نه غیر چاپیره کینی او رحمت پہ دا اللہ رو وریگی او دا دی مجلس ذکر اللہ دا ملائکو پا ٹولگی کی پا اسمان کی اوکی دا دی کسانو ذکر نو تا دا اللہ یاد پا جماعت کی وکا او اللہ بستا یاد دا ملائکو پا ٹولگی کی وکی نو تا خلقو کی یاد ہوا او اللہ بتا دا ملائکو پا ٹولگی کی دا قرآن کریم پا وجہ یادی چکل تا دا قرآن خبر آلی قرآن سر مین ساتھ ہے قرآن تلاوت کوئی امام شافعی رحمت اللہ علیہ وائی مکی نا مدینی منوری تتلما دا علم سفر میں شورو کو شپاڑ سورز میں مزل اکو پیادا او شپاڑ سورز میں قرآن کریم ختم کو شپاڑ سپیری شپاڑ سورزی پا سورلے روانیم سفر کو ما او شپاڑ سپیری میں قرآن کریم ختم کو دا قرآن سر دمر مینوا دمره د قرآن سره محبتو دمره د قرآن سره عشقو چې قرآن نه به نه جدا کېدل نبی کریم صلی الله علیه وسلم دو صحابه په چوکیدارۍ ودرول وی مونږ به آرام وکړو تاسو زمونږ چوکیداري وکړئ